بسم الله الرحمن الرحیم. نننۍ کارروایي د آثار قدیمه چې کوم نوادرات دي پخواني، په دې کې 600 کاله زاړه نوادرات هم دي. په دې کې مختلف غمي ملغلرې مختلف څیزونه دي، خو دلته به د آثار قدیمه چې کوم افسر دی زنګ سره ناست دی، د هغه نه به هم معلومات کوو. دا نن یو ګاډی د پېښور نه چې دی سوات ته انټر کېدو، بیا د سوات نه د بل ملک دپاره هم د دې پلانینګ و، دا چې دی دا نوادرات چې دي دا بیا د سوات په لاره بل ملک ته چې دی ریفر کول. ډي پي او سوات ډاکټر زید الله خان چې دی هغه د سوات داخلي لارې چې کومې دي په هغې باندې چې دی نګراني سخته کړې ده، او دغه رنګ د لنډاکي چیک پوسټ چې ډېر زیات په دې حواله مشهور دی چې په منونو منشیات ورسره شراب ورسره اسلحه چې دی هغه د هغه ځای انچارج تاج محمد خان چې دی په مختلفو کارروایانو کې په خپله ورقه کې اخیستې ده. تاج محمد خان دا دومره لوی نوادرات د کروړو روپو، خو نن په پېښور کې هم یوه لویه کارروایي سیټي پولیسو کړې ده چې ډېر لوی د کروړو روپو نوادرات نوي شوي دي، او تاسو هم په دې کې بریالي شوئ. دا سورس او ستاسو ټیکنیکل ټیمو څنګه یو دونه خفیه خانو ته ځان ورسول؟ ډېره مهرباني باچا صاحب. دا خو چې موږ حسب معمول په خپل چیکن باندې وو، چونکې زمونږ ډي پي او صاحب او ډي آی صاحب او ډي اس پي صاحب دا څومره افسران چې دیو دغه سټریک انسټرکشن دي چې سوات ته چې کوم ګاډی را انټر کېږي نو د دې پراپر چیکن وشي. موږ په چیکن کې مصروف وو چې په دې دوران کې چې پېښور د طرف نه دا 060 یو موټر د اکسلای دا غراله موږ هغه د شک په بنیاد باندې وترول. د هغې چې موږ کله ډیګۍ کولاو کړه نو په ډیګۍ کې چې دی یو 2 بورې راووتې چې هغه د کوم سړی چې دی غلام جیلانی ولد حاجي ګل سکنا کوټه د کوټې سره تعلق ساتي، دا وایي چې دا زما ملکیت دی. کله چې موږ هغه بیا کولاو کړی نو په هغې کې دا نوادرات وو چې کوم داسې پیک شي وو، فومونه ترې ګیر چاپېره دغه شي وو، او بیا په ټیپ باندې پټ کړي وو چې یاره دا په لارې مات نه شي. د ده نه موږ بیا دا تپوس هم پوس کړو دا کوم ځای او څنګه و. ده وایي چې زه چاینا ته دا وړم د ګلګت په سایډ باندې، او موږ په دې سایډ باندې روان څه ډاکومنټس متعلق موږ تپوس وکړو. نو ده وایي چې زما سره دې متعلق هېڅ نشته. بیا دې دوران کې دا خبره چې موږ د ډي پي او صاحب او د افسرانو په نوټس کې راوسته، نو هغه بیا آثار قدیمه چې کوم سپیشل ټیم دی، کوم چې تجربه کار خلک دی، هغې پسې رالو، هغو چې وکتل نو هغه ووایي چې واقعي دا غیر قانوني شی دی او دوی خلاف دې کاروایي وشي. نو بس د هغې مطابق چې دی نو موږ دغه سړي حسب ضبط ته ګرفتار کړو او سامان مامانو ته په فرد واغستو. جی بالکل جی، داسې قسمه واقعیات چې کېږي نو دغه پولیسو ته ډېر لوی لوی اپرونه هم کېږي، خو د سوات او خیبر پښتونخوا پولیس د خپل عزت د برقرار ساتلو لپاره یو مهم کردار لوبوي. دغه وجه دا چې د ډي پي او سوات ډاکټر زید الله په مشرۍ کې د سوات داخلي خارجي لارې چې دي په هغې باندې چیکن چې دی ډېر زیات سخت دی، او دغه شانتې پېښور کیپیټل پولیسو چې دی هم نن د کروړو روپو لاګت چې دی نوادرات چې دی په خپله ورقه کې اخیستې. زما سره د آثار قدیمه چې د مشر موجود دی، جی خپل پیژندګلو را سره وکړئ. دا والی جی د دې نوادراتو په حواله راته ووایي جی چې دا د څونه وخت زاړه دي، په دې کې کم کم لوښي لرګي شامل دي، د څه استعمال سامان په دې کې دی؟ جی زما نوم چې کوم دی فیض الرحمن دی، ایز ا کیوریټر د ډیوټي کوم سوات میوزیم کې د 13-14 سال نه. او موږ ته سهار اطلاع وشوه چې دغسې په لنډاکي چیک پوسټ باندې چې کوم دی نو پولیس نوادرات نیولي دي. نو دا خو د ډېر غټ کنټریبیوشن دی پولیس سوات چې دا دونه غټ تعداد کې دي دا نوادرات ګیر کړو. بیا موږ رالو، هغه موږ چک کړل، نو تاریخي لحاظ سره دا ډېر قیمتي نوادرات دي. دې کې څه نوادرات چې کوم دي زموږ د کوټې ماکران تربت سره تعلق ساتي، څه وادي سند تهذیب سره تعلق ساتي، او دغسې دا قریبا د نن نه 6,000 کال نه واله تقریبا 1100-1200 کال پورې کوم د نوادرات په دې تاریخ کې دا شامل دي. پکې په دې کې د هغه وخت سټیمپ یا د هغه وخت نقشې څه عکاسي کوي، د هغه وخت ثقافت د دې څه پته لګي؟ حاجي دې باره کې زه وایم چې موږ ته دې کې سیلز هم ملو شوي دي، موږ ته انډ سیلز وایو. په هغې باندې لیکل شته، خو هغه اوسه پورې په هغې ریسرچ شروع دی او اوسه پورې هغه ډیسایفر نه شو. تقریبا 100 سال وشو چې کوم موهنجوداړو هړه پکې کودایانه شوي، د هغې نه سیلز ملو شو. د هغې سیلز موږ ته دلته هم دی، پولیسو مهرباني کړې هغې نیولي دي، په دې لاټ کې هم شامل دي.
نو په هغې لیکل هم شته، اشکال هم شته، خو اوسه پورې هغه ډیسایفر شوي نه دي، خو تاریخي لحاظ سره دا ډېر زیات اهم دي. تاسو خبره کوئ چې دا موږ هغه سکیل کولی شو کوم چې د بورونه په اوسني وخت کې د چکن دپاره استعمالیږي چې یاره دا وریجې دي، غنم دي، یا دا سلایي یا چې کوم پنسني ورته ویلی کېږي، په دې کې ما مختلف څیزونه وکتل، نو دا هم هغه ریلیټډ څیزونه دي. بالکل چې دا خو یو کنټینیوټ د یو مکمل جاري سلسله روان دی، کوم چې پخوا خو وخت وخت سره لږ ماډرن کېږي، ځکه دا پیریډ خود په ډېر ماډرن موږ سره خو چې کوم دی خوشقسمتۍ نه په دې پاکستان کې انډس ویلي سیولایزیشن دی چې دا دنیا په زړو تهذیبونو کې دی، نو د هغې موږ سره شته او د هغې څه سامان هم په دې لاټ کې شامل، څنګه تاسو ته ما عرض وکړه چې کوم دا سیلز دي یا کمپارټمنټل سیلز ورته وایي، دا چې کوم دی مکران شیطون کې چې کوم دی په 1926-27 کې کودای شوی وه او بیا پکې 2000 کې هم شوی وه، فرنچ کړی وه، نو هغه دی چې کوم سیلز هغې ته ګریو ګوډز یا قبرونو کې میلاو شوي ډډ باډي سره، د هغې نه هم 10-12 سیلز په دې لاټس کې شامل دي چې دا مخې ته پراته دي. نو دا ډېر اهم کنټریبیوشن دی، دا ډېر خټه کارنامه ده د پولیس چې د دې څونه موږ تعریف وکړو کم دی. موږ دا ویلی شو چې دا د کروړاو مالیت چې دی، یاره چې د انټیکس خو د سره قیمت نشته، بالکل دې ته موږ په خپل ټرمز کوي پرایس لیس، خو دا یو غټ کنټریبیوشن دی، دا یو غټ لاټ دی، او دا به بالکل موږ دا ویلی شو د سوات په تاریخ کې د آثار قدیمه د ټولو نه لویه کارروایي ده. ما څنګه تاسو ته عرض وکړو د 13-14 سال نه زه دلته یم په دې سوات کې یم، او دونه غټه په غټ تعداد کې نوادرات دا واحد ځل دی چې د بریکوټ تانې انډر په لنډا چک پوسټ باندې دا ونیوی شو، دونه چې دا اوسه پورې نه نیولې شوی. دې کې اس یو کوېشن کوو د دومره لوی سمګلینګ چې کېږي په هغې کې د لکاو روپو افرونه به هم شوي، دا خو ګڼئ چې یاره د سوات پولیس بریالي دي، د دوی ډیوټي چې د هغه د ایماندارۍ نه یاره سر زه به ته دې باره کې دا ووایم اوپنلی چې زما 13-14 سال وشو، د سوات پولیس ډسټرکټ اډمنسټریشن ډیویژن اډمنسټریشن څونه انتظامیه چې ده د دې زما د موجودګۍ کې 14 کاله کې په دې ځای کې صرف دا انټیکس نه څونه ارکیالوجیکل سایټس دي په دې سوات کې، هغه د هغې په وجه باندې بچ دي. او زه دا دلته پر میډیا په ترو ویلی شم چې د KP 40% آثار قدیمه سیټونه خوشقسمتۍ نه په ډسټرکټ سوات کې دي، موږ سره چې هغې موږ لوک افټر کوو، او د دې ټول دغه چې کوم دی دغه ته ځي اډمنسټریشن ته ځي، پولیس ته ځي، دا د دې مهرباني نه چې زموږ چاته ویلو شو چې موږ سره دا سیټونه مکمل بچ دي، دا ټول د دې کنټریبیوشن دی. اخرنۍ دا به وځي میوزیم ته به ځي پراپر د دې بیا ستاسو د آثار قدیمه څه ایکټ لاګو کېږي؟ حاجي په دې چې کوم دی دې ته موږ ولیکل زموږ انټیکویټي ایکټ 2016 بیا امینډ شوی دی، د هغې تحت چې کوم دی سیکشن 67 او 69 69 هغې تحت دې ته موږ ولیکل چې د هغې دا کم ټریفیکنګ دی که نه دا بند دی، نو هغې خلاف دې به اوس FIR کټ کړي، نو بیا به دا کیس لاړ شي کورټ ته، دا به کیس پراپرټي دا انټیکس دې سره پراته چې کورټ کله فیصله وشي نو دا به حق سرکار چې کوم ضبط شي کنفیسکیټډ به شي، نو دا بیا موږ به یوسو په سیف کسټډي کې موږ چې کوم د سوات میوزیم په ریزرو کې کېدو چې کوم ځای کې ضرورت کېږي موږ په ډسپلې باندې بیا ږدو، یا که نور ملکونو ته زموږ نمایش ځي نو دا به ټایم ټو ټایم ځي بار ملک ته. اخر کې راته ووایه چې دا لوښی د اوبو د استعمال و که د هغه وخت ګلدسته وه که د هغه وخت د ډیکوریشن یا څه پیسز دي؟ سو پر د دې پارټس تاسو تپوس وکړو نو دا چې کوم دی نو ډفرنټ پرپز دپاره هغې استعمال کړی به وي، د اوبو لپاره هم کېدی شي، د شرابو لپاره هم کېدی شي، د ډیکوریشن لپاره هم کېدی شي، او چې کوم دی نو فلاور پارټس هم کېدی شي، دا خو د هغې دغه مطابق وکړه نه چې مختلف یوټیلیټیز دا ته ووایه چې دا د هغوی د ودونو د خادیانو امیل ټایپ دی یا دا د هغه وخت څه عکاسي کوي چې دا امیلونه ول که څه پسې دا بالکل چې کوم دی میټل هغې دا ګارلنډ غوندې جوړ کړی، نیکلس یې جوړ کړی، دا به هغه فیمیل میل دواړه به اچوله. او جی درنګ جهان مننه، د آثار قدیمه ډېر ښه اوپینین مخې ته رالل او ډېر د انفارمیشن نه ډک ولو، د دوی ټیم راغلی دی او تاج محمد د بریالي افسر DPO سوات ډاکټر زید الله مروت ته دا وایم چې په دا یوه ډېره لویه د سوات په تاریخ کې دا یوه لویه کامیابي ده. دا سټیمپ چې دي مختلف سټیمپونه هم دي، دا سیز چې دی دا تاسو که کتلي دا اوس چې پې د وریجو دا بوری د غنمو دا چکۍ دا د هغه وخت چې دی هم دغه ټیکنیکل آلاتو ورسره دا شیان ورسره دا د هغه وخت پیسې چې په دې کې د مختلف کلر پیسې چې دي هغه موجود دي، د زیرو نه سټارټ شوي ده او د لوی پیسې پورې چې دي په دې کې موجود دي، ورسره دا غمي
هم عکاسي کوي، ورسره دا مرۍ چې کومې دي یا دا لوښي چې کوم د آثار قدیمه ټیکنیکل افسر موږ ته وایي چې دا د هغه وخت د شرابو ډیکوریشن پیسز د اوبو مختلف څیزونو دپاره دوی استعمالوي او د سوات د تاریخ د آثار قدیمه دا لوی نوادرات دا د پاکستان یو اساسه د دې سمګلینګ ناکامه کول چې دا د پیښور نه منګوري ته راتلل، د منګوري نه ګلګت ته تلل، د ګلګت نه بیا چې دی چاینا ته دا ریفر کېدل او دا یو ډېر لوی سمګلینګ ناکامه شوی چې د یو موټر په ذریعه باندې د کوټې دغه مبینه ملزم چې دی را روانو او بیا د لنډاکي د پولیسو یوه لویه تجربه ده چې په دې کې تاج محمد د کروړه او مالیت چې دي منشیات هم په خپله ورقه کې اخیستي، دغه شانتي ناکاره اسلحه چې دی د هغې سمګلینګ هم د ناکامه کړی دی او ورسره مشکوک افراد هم په ډیر لوی تعداد باندې په لنډاکي چیک پوسټ باندې د دوی په ورقه کې راغلي دي. دا یاد دې وي چې د نوادراتو دا دومره لوی مقدار د آثار قدیمه د ماهر مطابق چې دا یو ډیر لوی سمګلینګ د سوات پولیسو ناکامه کول یو ډیره لویه کامیابي ده. د ډاکټر زاهد الله مروت ډي پي او صاحب چې دی د هغه په قیادت کې د سوات پولیس د داخله خارجي لارو چې دی هغې نگراني سخته کړې ده او دغه رنګې په مختلفو موقعو باندې چې دی دا سمګلران د دې نه پیدایلي. نو دغه وجه ده چې دا سمګلینګ چې دی دا ناکامه شوی دی. لږ بهر ته وځو چونکې زموږ دا پروګرام براهي راست دی او تاسو ته د بهر نوادرات هم ښیم. دا ډېر زیاتو په دې ټیبل باندې راتلل نه، نو تاسو ته چې دی دلته کوم موجود نوادرات دي چې په دې کې مختلف شیان دي او قسمه قسم لوښي دي. دا تاسو ګورئ د هغه وخت د استعمال لوښي، ورسره په دې باندې خپلې نقشې چې دي هغه درج دي او ورسره دا ډیکوریشن پیسز د دې وزن هم ډیر زیات دی. تقریبا دا وخت کې چې زما په لاس کې دا کم دی نو دړۍ 15 کیلو زویلی شم یا 4 کیلو د دې وزن دی او دا مختلف لوښي ورسره دا ټول آلات د سوات پولیسو د لنډاکي چیک پوسټ باندې چې دی راغلي دي. په دې کې مختلف غمي مرۍ د هغه وخت د استعمال لوښي لرګي او کم د واده ښادۍ کې چې استعمالېدل کم څیزونه نو هغه موجود دي او د آثار قدیمه ټیم موجود دی. دا ټول هر څه چې دي دی په خپله ورقه کې چې دي واخیستل. نو دا تاسو ته یوه پیره بیا ښیمه چې د هغه وخت د واده ښادۍ د میل فیمیل دپاره دا امیلونه چې دي دا دي او د دې ډېر زیات وزن دی او په دې کې چې دی د میل دپاره جدا امیل او د فیمیل دپاره جدا او 600 کاله زاړه چې دي دا مونږ ویلی شو چې د هغه وخت سټیمپونه دي چې دا به یې په یو څیز یا په خټه یا په خاوره لګول او په هغې کې به دا د دې چاپه چې دا هغه به وته نو دا د مختلف نوعیت د هغه وخت ټول سټیمپس چې دي دا تاسو ګورئ دا د سټیمپ کار به دې کوو لکه په دې طریقه باندې به دا لګېدل. ورسره په دې غمو باندې چې دي د هغه وخت ټول چې دي انفارمیشن درج دي. ورسره دا د هغه وخت مونږ ویلی شو چې په دې باندې په جنګ په حالاتو کې هم استعمالېدل. دا د هغه وخت اوزار دي، دا پیسې دي. بلکل د لنډاکي پولیس د دومره لوی کامیابۍ د نوادراتو دا دونه لوی سمګلینګ ناکامه کول د ډي اس پي شیر حسین خان او د تاج محمد خان دا یوه لویه کارروایي وه چې دوی په لنډاکي چیک پوسټ باندې دا دومره لوی سمګلینګ ناکامه کړو. د کیمرامین عزت حسین سره سهیل باچا تانه غالیږي بریکوټ سوات.